کا د چا اولاد دی او نافرمانه دی، اوس که دا پلار را لګي او دی نافرمانه بچی ته د یو خبرې حکم کوي، نو د خو پته ده چې زما دا بچی زما حکم نه مني، نو دله پکار دی چې دی بچی ته حکم ونه کی، ځکه د پلار حکم منل لازم دی، پلار حکم منل لازم دی، او دی د پلار حکم ونه مني دی به ګناهګار شي. نو د ګناه نه د بچ کېدو دپاره د پلار دپاره دا پکار دی چې دی بچی ته نصیحتي طور باندې داسې وایي چې بچیانه دا کار که وکړي که په دې کې دا خیرونه دي، که دا کار ته داسې وکړو په دې کې به تا ته دا خیر میلاو شي. نو د دې وجې نه دا مسلې د دې آیاتونو نه چې کوم دی څه شوي علماو په زرګونو مسلې راویستې دپاره دی چې معاشره څه شي جوړه شي. نو دا مسله ته معلومه شوه چې بچی ته به هم څه کي که فرض که نافرمانه دی او د هغه نافرماني ظاهریږي، ستاز نافرمانی کی به ګناه کې اخته کیږي، هغه ته نصیحانه طور باندې نصیحتي طور باندې داسې خبرې وکړه چې هغه د نقصان نه بچي.